هغه عمل چې الله تعالی په یو عمل باندې انسان ته دوه انعامات ورکوي، ډېر غټ انعامات دي. یو به دا سړی جهنمی نه وي او بل به دا سړی منافق نه وي. ترمذي شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمان ده، وای کوم کس چې 40 ورځې په تکبیر اوله سره لمونځ وکړي، د تکبیر اوله سره د لمونځ وکړي، د تکبیر اوله اهتمام وکړي، یعنی مثلا چې کله امام الله اکبر کوي شروع ول تکبیر تحریمه، دا مقتدی په دې وخت کې امام سره په مانځه کې شریک شي. نو کوم کس چې 40 ورځې 15 وخت لمونځ دا په تکبیر اوله سره وکړي، الله تعالی به دغه انسان ته 2 برات ورکوي. الله تعالی به دغه انسان ته 2 ټیکټ ورکوي، 2 انعامات به ورکوي، ډېر غټ انعامات دي. یو دا ده چې سړی به جهنمی نه وي. په ټولو نه غټ انعام دا ده چې سړی به جهنمی نه وي، چې سړی د جهنم نه بچ شي، بس د مزید د مخالف شي ده الله تعالی به جنت ور نصیب کوي. او د آخرت په ټولو نعمتو کې په ټولو نه غټ نعمت جنت، چې الله تعالی ته د جهنم نه وساتي او الله تعالی ته جنت ته وځي. او دوم انعام دا ده چې دا سړی به منافق نه وي، د منافقت نه پاک. نو دومره زیات فضیلت ده، خو مونږ تاسې د دغه فضیلت نه ځکه محروم یو چې د دغه عمل ثواب د دغه فضیلت د مونږ تاسې په ذهن کې نشته. نو هر انسان د کوشش کوي د دغه عمل د فضیلت حاصلولو لپاره. الحمدلله دینی مدارسو کې د دغه ډیر زیات اهتمام کوي. ډیر زیات طالبان داسې چې هغه 40 ورځې بلکې مستقل د هغه عادت وي چې هغه په تکبیر اوله سره لمونځ کوي. مدارسو کې اسه هم پابندي وي، بیا خصوصا مدارسو کې داسې یو ترتیب ده چې امر ول کسان مقرر کړي وي، 15 کسان، 6 کسان، 10 کسان، هغه طالبانو ته ترغیب ورکوي، طالبانو ته دعوت ورکوي چې ځئ لمانځه ته، ځئ لمانځه ته، ځئ لمانځه ته، کم د ټیم لمانځه ته ځئ. نو الله تعالی دوی ته ثواب ورکوي، او چې کوم کسان لمانځه ته ځي الله تعالی هغه ته ثواب ورکوي. نو داسې ترتیب ده چې الا ماشاءالله یو نیم طالب که داسې و چې هغه د تکبیر اوله نه پاتې شو، که نه وي ټول طالبان د لمونځ په تکبیر اوله سره کوي. نو ولې کوم کسان چې مدارسو کې نه د کور کې هغه تکبیر اوله سره لمونځ نشي کولی؟ بالکل یې کولی شي. تکبیر اوله سره ماشوم هم کولی شي او ځوان هم کولی شي، بوډا سړی هم کولی شي.